بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا خويندو مندو او دا هغه لونو خدمت کې عرض کوم چې کومې زنانه خپل کورونو کې خاوندانو سره جنگ جګړې کوي. عزتمندو خاوند الله تعالی یو ډیر لوی او ډیر عظیم نعمت دی او د دې خبرې اندازه دي د دین او لګولې شي کچری د الله تعالی نه پس د سجدي حکم وی او اجازت وی نو خذ بخپل خاوندانو ته سجدي کولې. خدا د معاشري او لوی برای ده چې خزي په خپل خاوندانو باندې لعن تان کوي، هغه سره جګړه کوي او د خپل خاوند نافرمانی کوي. خپل مور پلار گاونډیانو او خپل ملګرو سهیلیانو کرا چې کلم لاړی شي نو د خپل خاوند برایانې کوي. مور پلار له پکار دي چې کله خپل لونه واده کوي نو نصیحت ورته وکړي چې لوري د خپل خاوند فرمان برداری کوا، خاوند خفه نشي، حق یې ادا کوا او د عاجزۍ نه کار اخلا، د هغه عزت او احترام ته ډېره ترجیح ورکوا. د خاوند په کور کې خدمت کولو کې ستا عزت او اوچتوالی دی. که څوک درته څه ووایي نو چپ پاتې کېږه، د مشرانو به ډېر احترام کې. که یوه خبره دې خوښه نشي یا ستا د طبیعت خلاف وي نو هغه ایډجسټ کوه. خو نن سبا مور پلار خپلې لور ته نصیحت نه بلکې هغې ته مشورې ورکوي چې ځه لورې مونږ به ګورو تا د واده نه پس د دې دپاره مو په تا تعلیم نه دی کړی چې ته دې د سخرګنۍ خبرې او د هغې بدماشۍ وړې. سخرګنۍ به ګزاره کوي، د سخر کورنۍ به هم ګزاره کوي، دا د چا د زړه ټوکړه ده تاسو ته په حواله شوې ده. د خپلو لوڼو د خپلو بچوړو نه به ته کم نه ګورئ. خو که چېرې معمولي خبره داسې راشي نو بیا دغه مور پلار دی د خپل بچی په حکمت او بصیرت سره پوهې کړي او سخرګنۍ سره دې لاړ شي، هغې سره دې مذاکره وکړي، خبرې وکړي. نو دا نه هلته به د نوکرانو په شان دې وخت نه تېرې. الله اکبر. که څه خبرې در څوک کوي نو کلک جواب ورکول لري چې زړه یې وچوي، په بدل کې مو غوسه نه ورکړې. نو مونږ شروعات غلط کوو، بلکې دا نصیحت پکار دی که دغه کور کې تا ته تکلیف وي زما لورې، هغه تکلیف د شریعت په دایره کې وي، دغه تکلیف نه دی. ستا خاوند تا دپاره هر څه دی، د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد اوس دا خاوند ستا اسره دی او ستا سهاره. خو د نن معاشره کې مور پلار وایي لورې که خاوند درته څه ووایي نو مونږ ته وایه، د سره به مونږ ګورو. اوښ یې وایي په منځ کې به یې درله نیم نه کړمه. الله اکبر. که چېرې د محلې خواوشا زنانه ته پته ولګي نو دا زنانه نور هم ګرمه کي، پتا کې څه کمی دی خوري دا خلک خو ستا لایق نه وو، خو بس مور پلار ورکړی وی نو دې سړي سره خو ته نه جوړېدې. خرچه در باندې مور پلار کوي، کپړې درله مور پلار کوي، دې سړي خو تاله زړه وچولو، دا دومره کارونه در باندې په کور کې کوي. الله اکبر. داسې خبرې ورته وکړي چې دا بیا خپل خاوند سره جنګونه کوي او د دواړو خبره طلاق ته ورسي. خلک یې تماشه کوي، خوندونه ورنه اخلي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل هغه سړی زموږ نه دی چې یوه ښځه د خپل خاوند خلاف جوړه کړي. نو چې کوم مور پلار خپله لور خور د پوهېدلو په ځای خاوند ته راوچتئ په جوابونو نو دوی د الله تعالی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي. د الله او د الله تعالی د رسول خلاف ورزي کوي. که چېرته لور راشي نو مور پلار د خپلې لور پوهېدو په ځای چې دا ورته وایي چې لورې د صبر نه کار اخله،
نو الټه سیده خبرې ورته وکړي په مزه مزه به ته د دوی په ماحول کې پوه شي لورې دا نصیحت دی دا پوهه ده او دا د سمجدار مور پلار طریقه ده چې په خپل لور باندې کور وران نشي دومره هر څه زر نه ټیکېږي ستا د مزاج مطابق نشي کېدی لورې څه ګزاره به ته کې څه به ستا خاوند کوي لورې دواړه د یو بل په مزاجونو ځان پوهه کوي نو خپل لوڼه پوهول پکار دي چې واده کړې زندگی یو ګاډی دی او لور خور د هغې ګاډي ډرایور دی مخکې سخرګنۍ ده او وروسته مور پلار که چېرې دا ګاډي چلی او مخکې ګوري زندگی به یې ښه تېرېږي خو که دا شاته ګوري د خپل ملور پلار په غلطو مشورو ژوند تېروي نو بیا به د ګاډي اکسیډنټ کېږي او کور به یې تباه شي د حدیث شریف مفهوم دی که خاوند د ښځې نه خفه شو او دغه ښځې هغه رضا نه کو نو د دې فرض مونځ به د دې د سر نه بره نه ځي یعنی مونځ به یې نه قبلیږي ښځې ته چې خاوند خفه شو نو دې نه الله خفه دی او چې کله الله خفه وي فرشتې خفه ټول مخلوق خفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که چېرې یو ښځې په تنور ډوډۍ لګولې وي او خاوند یې د خپل ضرورت لپاره راغواړي او دا انکار وکړي او خاوند یې خفه شي نو تر کومې دا خاوند رضا کړی نه دی نو الله او د الله فرشتې په دې ښځه لعنت رالیږي او که په دې حالت کې دې له مرګ راغلو نو بېشکه دغه ښځه مونځګزاره تهجد گزاره پرهیزګاره ده روجي نیسي د دې باوجود به دا جهنم ته ځي نن سبا خو ښځې خاوندانو ته کنځل کوي بلکې ورته وایي ځکه نه که نرې نو داسې وکړه خپل زور وښایه نو دا خاوند ورته هم په جهالت کې راشي ورته وایي سمه شه ګنې طلاق بدله درکمه نو دا ورته وایي که غیرتي یې نو راکه طلاق بجای د دې چې دا ویریږي طلاق الله ته ناخوښه لفظ دی خو بیا هم غلی کېږي نه هماغه شان ورسره چې به وهي دغه وخت دی دا چپ شي د حکمت تقاضا دغه ده د وخت تقاضا دغه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې که خاوند په جسم پلو راختلی وي او پیکتی نه بهیږي او دا ښځه په خپل ژبه په سټلو پاکۍ نو بیا به هم د خاوندانو حق ادا نه کړی شي ښځه د خپلې ټولې خوشحالۍ په خپل خاوند باندې قربان کی دا د خپلې ټولې خوشحالۍ په خپل خاوند قربان کی که چېرې خاوند ښځې ته ووایي مور پلار کره به نه ځې د کور نه به بهر نه وځې بازار ته شاپنګ له به نه ځې نو دا د خاوند باندې داسې خبرې جوړې کی چې خلکو ته یې شرمنده کوي خاوندان تنګولو والا ښځې جهنمیانې دي زما عزتمندو دا واورئ د دوی ټکانه جهنم ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما په جهنم کې د ټولو نه زیاتې ښځې ولیدې ځکه چې دوی د خپلو خاوندانو ناشکري کوي هر ورځ ورته هر څه ملاویږي خو که یو ورځ ورته